الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم. د محترمو مشرانو استادانو په اجازت باندې زه درېدې نشم، په پښه کې مې لږ تکلیف دی، نو بیا ادبي دي معافي ستاسو نه اوچت کېناستم. کم آیات کریمه چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړو، الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم ته رسول الله ویلی دی، محمد رسول الله. نو قرآن کریم کی په یو ځای کې الله پاک لا اله الا الله ویلی دی، او په بل ځای کې الله پاک محمد رسول الله ویلی دی. لا اله الا الله او محمد رسول الله د قرآن کریم چې سره یو ځای کوي، نو زمون بنیادی عقیده او زمون کلمه ترېنه جوړیږي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دی. څوک چې مسلمانیږي نو د دې کلمې د عقیدې او د دې کلمې د لوستو په وجه باندې مسلمانیږي. دا کلمه قرآن کریم کې یو ځای نه ده راغلی، په یو ځای کې الله پاک لا اله الا الله ذکر کړی دی، او په بل ځای کې الله پاک محمد رسول الله ذکر کړی دی. یو ځای الله پاک نه ده ذکر کړی، خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا کلمه یو ځای راغلی ده. په کتاب الآثار کې د قربانی په بحث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د لوی اختر په ورځ باندې دوه ګډان دوه پسونه به قربانی کول، یو ګډ او پسه به د خپل ځان د طرف نه قربانی کولو، او دویم به والآخر عمن قال لا اله الا الله محمد رسول الله، دویم به د هغه چا د طرف نه قربانی کولو چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی وي. نو په دې حدیث کې دا کلمه یو ځای راغلی ده، او دې حدیث خبر واحد ده، خو د اجماع تایید ورته حاصل ده او تلقی بالقبول ورته حاصله ده. لدی وجنه دا په حکم د متواتر کې ده، نو عقیده په متواتر حدیث باندې ثابتیږي، نو دا معنا متواتر شو. لدی وجنه زمون بنیادی عقیده چې توحید او رسالت ده او لا اله الا الله محمد رسول الله ده، دا ثابت عقیده ده. بعضی وسوسه اچون کې په دې جلال آباد کې داعشیان دي او دا غوی ورادیو ده، نو یو سواته مولا پکې یو ورځ بیان کوي، هغه وایي زه لا اله الا الله محمد رسول الله نه منم، او وایي ولې نه منم؟ وایي ځکه دا قرآن او حدیث کې نه دی راغلی. مشکل دا دی چې د نه یې لیدلی، نو وایي دا نه دی راغلی. بیا چې ورته وښیي وایي زه سهوه شوم، نو وایي زه دا د سره منم نه، په دې څوک نه مسلمانیږي. وایي سړی چې مسلمانیږي په اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله باندې مسلمانیږي. نو دا لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن کریم کې دوه ځایه راغلی ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حدیث کې چې معنا متواتر حدیث دی، دا یو ځای راغلی ده. په لا اله الا الله کې د الله توحید ذکر کیږي چې الله یو دی، او په محمد رسول الله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ذکر کیږي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. رسول
په پښتو کې موږ نماینده ته وایو. محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک د طرف نه نماینده دی. رسول په قرآن او حدیث کې چې ذکر شي نو کله د دې مصداق محمد صلی الله علیه وسلم او کله د دې مصداق یو صحابي وي. کوم صحابي؟ یعنی رسولنا محمد صلی الله علیه وسلم مراد دیش او د رسول د کلمې نه صحابي مراد دیش. ګوره قرآن کریم کې در محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې الله پاک فرمایي وما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله. دلته محمد صلی الله علیه وسلم ته رسول الله ویل دی. رسول الله لفظ ذکر شو او مراد ترنه محمد صلی الله علیه وسلم دی. او په یو حدیث کې چې مشهور حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل رضی الله عنه یمن ته لګلو نو ورته فرمایل چې کله ته یمن ته لاړ شې نو په څه به فیصله کوي؟ هغه ورته وفرمایل چې د الله په کتاب خوای که د الله په کتاب کې د مسئلې حل ونه موندلو نو بیا به په څه فیصله کوي؟ وای بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو فیصله کوم. رسول محمد صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې که په دې کې د حل ونه موندلو نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه ورته فرمایي چې زه به بیا اجتهاد کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه. د دعا الفاظ داسې دي الحمد لله الذي وفق رسول رسوله. دو رسول ذکر کړو. رسول رسوله د اول رسول نه معاذ ابن جبل سے مراد ده او د دویم رسول نه محمد صلی الله علیه وسلم مراد ده. نو د رسول د کلمې نه کله محمد صلی الله علیه وسلم مرادیږي او د رسول د کلمې نه کله صحابي مرادیږي. محمد صلی الله علیه وسلم دام رسول ده یعنی نماینده خدا ده، د الله نماینده ده. او صحابه کرام دام رسولان دی په دې معنا چې دوی نمایندگان د مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. یو د الله نماینده ده بل د مصطفی نماینده ده. د نماینده څه وظیفه؟ نماینده دا چل کوي چې تا د مرسل چې د چا د طرف نه دی نماینده ده د هغه الفاظ هم در ترا نقلی او د هغه د الفاظو معناګان هم در ترا نقلی. د رسول ډیپټیانی دوی د نماینده ډیپټیانی دوی یو را نقلول د الفاظو او دویم را نقلول د معناګانو د الفاظو. الفاظم بیانوي او د الفاظو معناګان هم بیانوي. د الله نماینده محمد صلی الله علیه وسلم د قرآن الفاظ د الله د طرف نه راوړو مونږ ته بیان کړو. د قرآن الفاظ نماینده الله مونږ ته راوړي دي او د دې قرآن د دې الفاظو معناګانې دام نماینده الله یعنی محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته بیان کړي دي. او نماینده مصطفی یعنی صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ مونږ ته بیان کړي دي او د دې الفاظو معناګانې مونږ ته بیان کړي دي. الفاظ او معناګانې د الله پاک د نماینده الله نه مونږ زده کوو او الفاظ او معناګانې د مصطفی صلی الله علیه وسلم دا د نماینده مصطفی یعنی د صحابي نه مونږ زده کوو. خلک شکایت کوي چې فرقواریت ده، دیم راته قرآن او حدیث وایي، تم راته قرآن او حدیث وایي، نو زه اوس د ده پسې لاړ شم که ستا پسې لاړ شم؟ فرقواریت نه کوڅه په کوڅه شکایت ده نو اسانه چل ده. هغه هم درته قرآن او حدیث وایي، دیم درته قرآن او حدیث وایي. قرآن او حدیث یو الفاظ دی بل معناګانی دي. کچرته الفاظم د نماینده الله نه در ترا نقل کړو او معنایم د نماینده الله نه در ترا نقل کړه بس د پسې لاړ شه. او کچرته الفاظ د نماینده الله نه در ترا نقل کړو او معنی ورته د خپل ځان نه ور ولګوله نو دا بیا فتنه باز دی، فرقواریت دی، بدعتي دی، مشکل د جوړ کړی دی چې الفاظ د نماینده الله نه وایي او معنا ورته د خپل ځان نه وایي. دارنګې الفاظ د نماینده مصطفی بیانوي او معنا ورته د نماینده مصطفی چې بیان کی فرقواریت ختم دی. خو مشکل دا دی چې خلک الفاظ د نماینده مصطفی بیانوي
او معنا ورته بیا خپل ورلګي نو بیا عوام وای چې د خو مراته قرآن او حدیث ویلې ټیک د قرآن او حدیث خو درته ویلې خو معنا خو درته خپل پیښوري یا سواتي یا بلوچستاني یا کنداري یا ننګرهاري ورولګوله معنا درته غلطه بیان کړه لدی وجنه فرقواریت او فتنه جوړه شو ګوره مفتی محمود رحمه الله وی ورځ د مرزا ناصری سره مناظره وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی او کنه دی مفتی محمود رحمه الله ورته فرمایل چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک اخیری نبی دی دلیل ورته پیش کړو وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی دلیل شو مرزا ناصری ور باندې اعتراض وکړو چې دا آیات در سره منم خو دا معنا دی غلطه وکړه خاتم النبیین دا معنا نه ده چې دا اخیری نبی دی خاتم النبیین خاتم خو ګوتمۍ ته وای مشکات او بخاری کې باب لګیږي باب الخاتم باب د په بیان د ګوتمۍ کې نو خاتم خو ګوتمۍ ته وای نو خاتم النبیین دا معنا نه ده چې دا اخیری نبی دی بلکې دا معنا ده چې دا ګوتمۍ د پیغمبرانو ده مهر د پیغمبرانو ده نو مفتی محمود رحمه الله ورته فرمایي چې ګوره زم الفاظ د نماینده مصطفی بیانوم زب معنام د الفاظ د نماینده خدا بیانوم معنا بم ز د نماینده خدا د طرف نه درته بیان کم الفاظ دادی ولکن رسول الله وخاتم النبیین دا الفاظ مونږ ته محمد علیه السلام نماینده خدا بیان کړی دي اوس د دې معنا نماینده خدا مونږ ته بیان کړی دا محمد صلی الله علیه وسلم په خپل د دې معنا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز اخیری پیغمبرم خاتم النبیین د دې معنا څه ده لا نبی بعدی زمانه رسته بل پیغمبر نشته ګوره الفاظم د نماینده الله شو معنام د نماینده الله شو نو مرزا ناصری ته ویل چې وسته داسې چلو کا الفاظم د نماینده الله د خلینه بیان کا او معنام د نماینده الله د خلینه بیان کا چې زستا خبره ومنم مرزا ناصری خو الفاظ د نماینده خدا نه راخسته خو معنی د قادیان ورلګوله لدی وجنه قادیانیت ته د قادیانیت او د دې کافرانو فرقه ترې نه جوړه شوه دا فتنه د دې نه جوړه شوه دا یو مثال مې درته په آیات کریمه کې پیش کړو یو حدیث دی یو مثال په حدیث کې مونږ وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مشهور حدیث دی او د هر چا زده دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا هغه چا لمونځ نه کیږي لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا الفاظ د مصطفی دي مونږ ته بیان کړي دي نماینده مصطفی حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه مونږ ته بیان کړي دي صحیح الفاظ دي ټولو صحیح ستو کې شته او د حدیثو په ټولو کتابو کې شته لیکن د دې دوه معناګانې دي یو معنا د نماینده مصطفی یعنی د حضرت جابر رضی الله عنه ده او بل معنی وابی ده وابی معنی ده یعنی په خوري یا کونړی یا باجوړی یا سواتی یو غلطه معنا ده نو د دې دوه معناګانې دي وابی معنا د دې ده لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا هغه چا لمونځ نه کیږي چې الحمدلله ونلولي هغه امامي که منفردی او که مقتدی وي دا اوس وابی معنا ده لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا هغه چا لمونځ نه کیږي چې الحمدلله ونلولي هغه امامي که منفردی او که مقتدی وي دا تعمیم پکې کوي نو ګوره دا وابی معنا ده په دې کې دا د با کلمه حذف کړه دا د با معنی پکې ونه کړه د دې الفاظو معنی وکړه چې لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب چې با پکې نه بفاتحته چې دا با ترې نه لرې کې الفاظ داسې شي چې لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب نو بیا به دغه وابی معنا شي او چې با پکې وي نو بیا دا وابی معنا غلطه ده حدیث کې خو با راغلی ده نو دویمه معنا د صحابي ده د نماینده مصطفی ده د الفاظ مونږ د نماینده مصطفی نه زده کړي د عباده ابن صامت رضی الله عنه نه معنا بم د نماینده مصطفی نه زده کو د حضرت جابر رضی الله عنه نه هغه د حدیث داسې معنا کوي لا صلاة لمن لم يقرأ مون نکیږي د هغه چا لم يقرأ چې د قرأت نکي بفاتحة الكتاب د الحمدلله سره د الحمدلله سره چې قرأت ونکي یعنی د الحمدلله سره چې سورت ونلولي
نو د هغه چا لمونځ نه کیږي. د الحمدلله سره چې صورت لولي نو منفرد لولي. لدې وجه نه حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې دا حدیث د منفرد په باره کې دی چې یوازې لمونځ کوي. نو چې یوازې لمونځ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم درته فرمایي لا صلاة نه کیږي لمونځ لمن د هغه چا لم یقرأ چې قرأت نه کي بفاتحة الکتاب د الحمدلله سره. نو دا حدیث د صورت په باره کې دی، د الحمدلله په باره کې د سره دی نه. نو ګوره یو د صحابي معنا ده او بل د وابي معنا ده. فرقواریت د دینه جوړ شو چې هغه هم درته دغه الفاظ د حدیث وایي، زم درته دغه الفاظ د حدیث وایم، ته به په شک کې راشي چې هغه هم قرآن او حدیث وایي، زم قرآن او حدیث وایم. نو اوس لانجه خو دې کې جوړه ده چې هغه معنا درته وابي ذکر کړه، ما معنا درته د صحابي ذکر کړه. نو چې معنا الفاظم د نماینده مصطفی او معنام د نماینده مصطفی، ګوره بیا فرقواریت او اختلاف نه. اللہ پاک قرآن کریم کی فرمائی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے مومنانو اطیعوا اللہ دا اللہ خبر امنی. پختو کی زدرت ویم دا سی نو ویم چې دا الله اطاعت کوي، ځکه اطاعت به بیا درته پختو کوي چې دا الله اطاعت څنګه وکم. نو لنډ پختو کی وایا اطیعوا الله دا الله خبر امنی و اطیعوا الرسول دا مصطفی خبر امنی و اولی الامر منکم او د فقهاو خبره اومنئ. اوس ګوره اولی الامر منکم دا الفاظ د الله دي، مونږ ته را نقل کړي چا دي؟ نماینده الله محمد صلی الله علیه وسلم. او د دې دغه معنا ده چې د فقهاو خبره اومنئ، دغه معنام د نماینده الله ده. الفاظم د نماینده الله نه زده کو او معنام د نماینده الله نه زده کو، فرقواریت به ختم شي. حضرت جابر رضی الله عنه فرمای چې اولی الامر منکم دا معنا چې د فقهاو خبره اومنئ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې د اولی الامر منکم معنا دا ده چې د فقهاو خبره اومنئ. او دا مسلم قانون دی چې تفسیر الصحابي مسند، صحابي چې کوم تفسیرو کی هغه په حکم د مرفوع کی وي، یعنی هغه حقیقت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیری. نو اوس ګوره الفاظ د نماینده الله نه موږ زده کړه، معنام د چا نه زده کړه؟ د نماینده الله نه چې د فقهاو خبره اومنئ. فرقواریت په دې ختمیږي. اطیعوا الله د الله خبره اومنه، د الله خبره قرآن دی یعنی قرآن اومنه. و اطیعوا الرسول د مصطفی خبره اومنه، د مصطفی خبره احادیث دی یعنی احادیث اومنه. و اولی الامر منکم او د فقهاو خبره اومنه، د فقهاو خبره فقه ده یعنی فقه اومنه. نو درې شیان الله ذکر کړي چې دا درې اومنه. په دې دریو کې به تقسیم داسې وکړو، دا دوه به یو طرف ته کو. قرآن ومنه، د الله خبره قرآن دی او قرآن دین دی. د مصطفی خبره احادیث دی او احادیث دین دی. نو دا دواړه دین شو. د الله خبره او د مصطفی خبره دین دی یعنی قرآن او سنت دا دین دی یعنی دین ومنه. و اولی الامر منکم د فقهاو خبره اومنه، د فقهاو خبره فقه ده او فقه دا مذهب دی یعنی الله پاک وایي چې دین او مذهب ومنه. نو ګوره اطیعوا الله و اطیعوا الرسول کې د دین ذکر راغی، و اولی الامر منکم په دې کې د مذهب ذکر راغی. دین او مذهب دواړه الله پاک د دې حکم کوي چې دا اومنه. نو ګوره دین منصوصات شو، قرآن او سنت، او مذهب اجتهادیات شو. فقه د اجتهادیاتو نه عبارت ده. قرآن او سنت دا دین دی او فقه دا مذهب دی. دین منصوصات دی او مذهب اجتهادیات دی، دا یو فرق. بل فرق پکې دا دی قرآن او سنت دین دی، د دینه منکر کافر دی. او فقه اجتهادیات دی، نو د یو اجتهاد د یو خاص اجتهاد نه انکار کفر نه دی. لکه مثلا الله پاک د مطلقی خزی په باره کې فرمای والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. دا دین شو. ځکه دا آیات دی نو دا دین دی. اوس قروء څه ته وایي؟ طهورونو ته دا یو مذهب، حیزونو ته دا بل مذهب. دا دوه اجتهادیات دي. نو دا دوه مذهب شو، دا دوه اجتهادیات دي. که څوک د حیز نه منکری طهور مني دا نه دی کافر، که څوک طهور مني د حیز نه منکری دا نه دی کافر. خو که څوک د ثلاثه قروء نه منکری دا کافر دی. نو د دین نه انکار کفر دی او د یو خاص مذهب د یو خاص اجتهاد نه انکار کفر نه دی. د بل فرق دا دی چې ګوره دین یو شو، ثلاثه قروء دا یو شی دی او مذهبونه دوه شو، طهورونه او حیزونه دا دوه اجتهادیات دوه مذهب شو. نو دین یو دی او مذهبونه ډیر دي. بعضې خلک اعتراض کوي وایي څلورو امامانو دین څلور ځایه کړو.
نو دین خو یو دی کنه دا یو آیات خو څلور شوي نه دي خو د دې تشریحات دوه شو د دې تشریح یا طهرونه دي او د دې تشریح یا حیزونه دي نو مذهبونه دوه دي مذهبونو کې تعدد دی او په دین کې تعدد نشته لکه یو مسجد ته چې څلور لارې وي نو دا مسجد څلور کېږي نه همغه یو مسجد وي خو لارې څلور وي نو دلته تشریحات دوه شو کله څلور شي کله لس شي نو د هغې د وجې نه مذهبونه لسم کې جوړېدی شي پنځلسم کېدی شي باب الاستقبال والاستدبار کې موږ څومره وایو وایي دې کې لس مذهبه دي نو مذهبونه او اجتهادیات ډیریږي د بل فرق او بل فرق شاه عبدالعزیز رحمه الله کړی دی هغه دا چې دین کې خطایی نه راځي ګوره دین د منصوصاتو نه عبارت شو قرآن او سنت دی کې خو خطایی نشته نو دین کې خطایی نه او اجتهادیاتو کې حدیث کې راځي یو مجتهد کله خطا کیږي الله پاک یو اجر ورکوي او کله چې حق ته ورسیږي نو الله دو اجر ورکوي نو اجتهادیاتو کې خطایی راځي یعنی مذهب کې خطایی راځي لدی وجه نه شاه عبدالعزیز رحمه الله په تحفه اثنا عشریه قید 85 کې فرمایي چې څوک چې وایي چې زه د الله په مذهب یم او یا د مصطفی په مذهب یم وای کمالی بخیر دیاس دا ډېر قمقل دی ځکه مذهب کې خطایی راځي او خطایی دی الله ته منسوبوي ای مصطفی ته منسوبوي الله او مصطفی ته دین منسوبیږي موږ د الله په دین یو او د امام صاحب په مذهب یو نو خلک دا اعتراض کوي کله زموږ یو امیر ونیسي ورته وایي ته د محمد علیه السلام په مذهب او که د امام صاحب په مذهب هغه بیچاره سوچ کې شي چېرې د امام صاحب نه خو محمد علیه السلام ښه دی دا ورته یاد کا نو وایي زه د محمد علیه السلام په مذهب یم نو دا تلبیسي ابلیس دی د شیعهګانو دی موږ د محمد علیه السلام په دین یو او د امام صاحب په مذهب یو الله پاک زموږ شارح حقیقي دی مصطفی صلی الله علیه وسلم هم شارح مجازي دی او امام صاحب شارح دی شارح نه دی شارح دی نو د الله او د مصطفی په دین یو ګوره اطیعوا الله دا دین دی کنه قرآن دین دی خو الله ته منسوب شو و اطیعوا الرسول د مصطفی خبره احادیث دی حدیث دین دی خو مصطفی ته منسوب شو نو ګوره دې دواړو ته دین منسوبیږي و اولی الامر منکم ته فقه منسوب شو د اجتهادیات او مذهب د امتی ته منسوبیږي دا پیغمبر او الله ته نه منسوبیږي دې کې خطایی راځي خو د خطایی په صورت کې بم الله پاک ورته اجر ورکوي نو ګوره دین او مذهب به دواړه مني چې دین او مذهب دواړه مني الفاظ هم د الله دي او معنا الفاظ د الله دي نماینده الله مونږ ته بیان کړي دي او دغه معنا د دین او د مذهب چې ما درته وکړه دام نماینده الله وکړه فرقواریت ختم شو فرقواریت د دینه جوړ دی چې آیات تلاوت کی اطیعوا الله واطیعوا الرسول یا خو اولي الامر منکم د سره تلاوت کینا وی اهل حدیث کی دو اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول بس اولی الامر منکم ته د سره ورزینا او کور شي نو وی د اولی الامر منکم د عمران خان مراد ده حاکم ترنه مراد ده امیر مراد ده ګوره نماینده مصطفی څه وی اولی الامر منکم نه فقها مراد دي فرقواریت ختمیږي او چې د اولی الامر منکم نه حاکم مراد کی نو فرقواریت خو تا جوړ کړو چې معنا دي ورته وابي ولګوله معنا دي ورته پیښوري او باجوړي او کونړي او بلا د ځان نه ور ولګوله نو فتنه بازی په دې طریقه باندې ختمیږي په دې زمن کې اخیری ټیم خو نو ګوره د تقلید خبره مې درته وکړه الله په قرآن کریم کې فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر زما د دې مازیګر په ټیم قسمی چې ټول انسان الف لام د استغراق د پاره دی ټول په تاوان کې دي څوک بچ دي چې د چا عقیده صحیح وي او چې د چا اعمال صحیح وي الا الذين امنوا دلته صحیح عقیده ذکر شو وعملوا الصالحات دلته صحیح اعمال الله پاک ذکر کړه چې عقیده صحیح وي او اعمال صحیح وي نو دغه کسب بچ عقیده د چا صحیح ده اوس مې درته محمد رسول الله تلاوت کړو کنه محمد رسول الله څه معنا ما وکړه محمد صلی الله علیه وسلم د الله نماینده ده کنه داسې وایو که داسې وایو چې وو داسې وایو چې دی داسې وایو محمد د الله رسول دی دا عقیده ده د دې عقیدې نه څوک منکر دي د دې عقیدې نه دا پنجپیریان منکر دي دا معتزله او دا پنجپیریان داسې وایي محمد د الله رسول وو مخکې اوس نه دی د دوی یو کتاب دی نداء الحق 508 نمبر صفحه اول جلد په دې کې لیکلي دي وایي دا د محمد علیه السلام جسد مبارک دا رسول او نبی نه دی روحي رسول او نبی دی روحي علین کې دی امغه رسول او نبی دی او دا جسد چې د مدینه منورې پر روضه مبارکه کې دی وای دا رسول او نبی نه دی خو چې دا رسول او نبی نشو
محمد خو روح مع الجسد ته وایي، یوازې جسد تم نه وایي، یوازې روح تم نه وایي، روح مع الجسد ته وایي. نو اوس یوازې جسد راواخله دا محمد نشو. نو چې محمد نه دی، محمد خو روح مع الجسد و. روح مع الجسد خو په عالم الدنیا کې و، اوس خو عالم البرزخ دی، دلته خو روح یو ځای کې دی او جسد دوی وایي چې بل ځای کې دی، تعلق یې سره کټ دی. نو چې تعلق یې کټ دی، یوازې جسد محمد نه دی. محمد په دنیا کې روح مع الجسد سره یو ځای و، نو په عالم الدنیا کې رسول و او اوس عالم البرزخ کې نه دی. دا جسد رسول نه دی، اوس نه دی، مخکې و. دا د کفر عقیده ده. تاسو هسې اسقاطونو او دې خیراتونو کې ورسره نښتي، دغه عقیدې پسې راوسپړئ. نداء الحق 508 نمبر صفحه کې دا لیکلي دي او په نورم ډېرو کتابو کې لیکلي. دا عقیده د کفر ده، دا عقیده د مسلمان نه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه منکر دی. که یو پنځپیری وایي چې زه دا منم چې دا رسول دی، دا جسد، زه ټیک شوه. که دی وایي چې زه نداء الحق نه منم، دا خپل کتاب دا 508 نمبر صفحه کې چې څه لیکلي دا نه منم، زه د جسد مبارک ته رسول وایم، نو بیا ورته وایو چې دا جسد مبارک ته چې ته رسول وای، د مدینه منورې په روضه مبارکه کې د جسد مبارک ته ته رسول وای، نو ژوندی دی که مړ دی؟ پنځپیریان ورته مړ وایي. ښه چې مړ دی، چې مړی فهم نه لري، شعور به نه لري، ادراک به نه لري، حس به نه لري، علم به نه لري، ځکه مړ دی که نه. د مرګ سره همدغه لوازم دي چې فهم به نه، ادراک به نه، شعور به نه، حس به نه، هېڅ به هم نه. نو رسول دی خو بې فهمه، معاذ الله. رسول دی خو بې شعوره، رسول دی خو بې حسه، رسول دی خو بې علمه. نو دا د رسالت توهین شو. نو پنځپیری یا د رسالت نه منکر دی یا د رسالت توهین کوي. اهل سنت والجماعت علماء دیوبند هغه وایي چې رسول هم دی، هم دا جسد د روح ورسره تعلق دی او ژوندی هم دی په دې قبر کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې ژوندی دی. څوک چې د مدینې منورې په خوا کې درود او سلام وایي، ډاري کې اوري، رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب هم ورکوي. او څوک چې د لرې نه درود او سلام وایي، د ملایکو په ذریعه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وررسیږي، د ملایکو په ذریعه باندې وررسولی شي. خو ژوندی دی، دا جسد ژوندی دی. همدا د مدینې منورې په روضې مبارکه کې چې کوم جسد دی، دی ژوندی دی. معتزله خو تاسو به تاریخ اورېدلی، حدیث چې د عقل نه خلاف شي وایي دا حدیث نه منم. عقل دا اصل ګرځي، نقل تابع ګرځي. نو دلته پنځپیریان اعتراض کوي، وایي دا عقیده د شرک ده چې څوک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې په خوا کې درود او سلام ډایرک اوري، بذات یې اوري. وایي دا عقیده د شرک ده. ښه ولې شرک ده؟ وایي ځکه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په عالم الدنیا کې و، لوی حدیث دی، یو د یو صحابي کور ته ورغلو، د کور دروازه یې وټکوله، دننه صحابي د دروازې شاته غلی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي السلام علیکم. هغه واورېده خو جواب یې ورکړو، خو رو وعلیکم السلام ځان سره پټ ویلې. پیغمبر علیه السلام وانه اورېده. بیا پیغمبر علیه السلام وفرمیل السلام علیکم. هغه جواب ورکړو خو پیغمبر علیه السلام وانه اورېدو. دریم ځلې پیغمبر علیه السلام وایي السلام علیکم. صحابي جواب ورکوي خو پیغمبر علیه السلام یې نه اوري. نو پیغمبر علیه السلام واپس روان شو. صحابي ورپسې شاته منډې کړې چې یا رسول الله ستا هر سلام ما اورېدو، خو ما تا ته جواب نه در اورولو، جواب مې در کولو خو په تا مې نه اورولو. مطلب مې دا و چې ستا د خولې مبارکې نه زموږ د کور طرف ته سلامونه ډېر ډېر راشي، کور هم برکتي شي. نو وایي ګوره یو دروازه ده، یوه پرده ده او د سلام جواب نه اوري. نو چې نه اوري، اوس خو په قبر کې دی، بیا په لحد کې دی، نو اوس یې څنګه اوري؟ اوس خو 4 پردې دي، یو پرده د لحد ده، یو پرده د قبر ده، یو پرده د حجرې ده، بله پرده ده چې هغه عالم البرزخ کې دی، ته په عالم الدنیا کې. اوس 4 پردې دي، نو څنګه په مسجد نبوي کې درود او سلام اوري؟ نو موږ حدیث کې راغلی، بس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من صلى علی عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا ابلغته. څوک چې زما د قبر په خوا کې په ما درود وایي بذات اورم. ورغوشتو مولانا صاحب نقطه کې لیکي سمعا حقیقیا بلا واسطه. او څوک چې د لرې نه په ما درود وایي، ماته ملایکې را رسوي د ملایکو په ذریعه. نو حدیث دی. نو دوی وایي حدیث د عقل نه خلاف دی. معتزله هم دا مسلک دی که نه دی؟ نو پنځپیریان معتزله دي. لدې وجنه دوی حدیث مردود ګرځي، په دې حدیث اعتراضات کوي، وایي دې حدیث د بیهقي سند دی او په دې کې فلان راوي ضعیف دی، فلان
حالان کې دا حدیث موږ د بیهقي په سند نه ذکر کوو، د ابو شیخ په سند ذکر کوو. د ابو شیخ سند بالکل بے غباره دی، صحیح حدیث دی، سند هم صحیح دی، متن هم صحیح دی. څه اشکال پکې دی؟ د عقل نه خلاف دی. نو د دوی د عقل نه خلاف دی. اگر چې موږ عقلي توجیه ورته جوړوي شو، هغه دا ده چې ګوره 3 حالات دي. یو عالم الدنیا، حالت الیقظه، په دې دنیا کې چې ته په ویښه کې نو ستا د روح او د جسد 3 تعلقي. یو تعلق الحیات، دویم تعلق التدبیر، دریم تعلق التصرف. تعلق التصرف یعنی د روح ستا د جسد سره تعلق د تصرف دی. د دې تعلق التصرف په وجه باندې ته خوراک کې، اسکاک کې، کینی پاڅي زی راځي، دا تعلق التصرف. دویم تعلق التدبیر چې ته په ځانم خبر نه او دننه ماشینریانې روانې دي، ګردې خپل کار کوي، سږي خپل کار کوي، وینه خپل حرکت کوي، که ته ویښي که ودی هغه خپل نظام روان دی دننه، دا تعلق التدبیر. او بل تعلق الحیات، نو د روح په 3 پړو تړل شوی دی، د دباو لاندې دی، د زور لاندې دی. نو چې د زور لاندې دی، که یوه دروازه یې په منځ کې وم ته به د سلام جواب نه اورې. خو په همدې عالم الدنیا کې چې ته وده شي حالت النوم، نو یو تعلق کټ شي چې تعلق التصرف دی، دا 2 پاتې شي، تعلق التدبیر او تعلق الحیات. نو بیا د روح پرواز دومره قوي شي چې ته ودی او په خوب کې مکې مکرمې ته تللی، بیا مدینې منورې ته تللی، کله اسمان ته هم ختلی، په همدې یوه شپه کې دې ټول کارونه کړي، په یو منټ کې دې هر څه کړي. نو ګوره پرواز یې څومره قوي شو، یو تعلق کټ شو. او چې کله عالم البرزخ ته لاړ شي نو بیا 2 تعلقه کټ شي، تعلق التصرف هم ختم شي، تعلق التدبیر هم ختم شي، یو تعلق پاتې شي چې تعلق الحیات دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روح او د جسد تعلق الحیات دی. نو چې یو تعلق دی نو د روح پرواز ډیر قوي دی. نو په مسجد نبوي کې چې د ځان سره غلم درود او سلام وای، نو پیغمبر علیه السلام اوري، تا ته جواب هم درکوي. او استشفاع بالنبی، الته ووایه چې یا رسول الله ما ته د الله نه بخښنه وغواړه، هغه درته دعا کوي، د الله نه درته بخښنه غواړي. او همغه قبر کې د امت د اعمالو په معاینه مصروف دی. پنځپیریان معتزله د دې نه منکر دي. له دې وجې نه یو کتاب دی په دې مکتبه کې به هم تاسو سره یي، آپ کے مسائل اور ان کا حل، د یوسف لدیانوي شهید رحمه الله کتاب دی. نو دا یو څه خطرناکې عقیدې وخت لږ دی، ما درته لږې ذکر کړي، که وخت لږ ډېر وی بیا مې درته ډېرې ذکر کولې. هغه فرمایي اجمالا د پنځپیریانو په باره کې 4 خبرې ولیکه کې لیکي، وایي دا میری اور میرے اکابر کے نزدیک گمراہ ہے، زما او زما د اکابرو په نس پنځپیریان گمراهان دي. یو. دویم د دوی پس لمونځ مکروه تحریمی دی. مکروه تحریمی دا مطلب چې نه کیږي. دریم دا چې د دوی د بیانونو اوریدل نه دی جایز. څلورم دا چې د دوی سره هر قسم تعلق ساتل نه دی جایز. دا معتزله دي. نو عرض می داو چې ګوره الله پاک قرآن کریم کې فرمای والعصر ان الانسان لفی خسر، هر انسان په تاوان کې دی. چې ټیم پوره کېدو به راته والعصر، الله پاک فرمای زما دی په مازیګر قسمی، ان الانسان لفی خسر، هر انسان په تاوان کې دی. څوک بچ دی؟ 2 کسب، هغه کس بچ دی چې 2 کار کوي، الا الذين امنوا، دلته صحیح عقیده راغله، وعملوا الصالحات، دلته صحیح اعمال راغله. نو صحیح عقیده او د صحیح عمل والا به بچ کیږي. د صحیح عقیده مدار په توحید دی او د صحیح اعمال مدار په تقلید دی. که یو انسان وای چې زما عقیده صحیح کول غواړم نو د دې مدار په توحید دی، او که یو انسان وای چې زه د خپل اعمالو صحیح کول غواړم نو د دې مدار په تقلید دی. دا 2 شیان الله ذکر کړو، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ورسته الله پاک فرمای وتواصوا بالحق، یعنی د دې صحیح عقیده پرچارم کوي، بیانم کوي. وتواصوا بالصبر، او د صحیح اعمالو بیانونم کوي، د دې دعوتم کوي، صحیح اعمال خلقو ته کوي. اوس ګوره په 2 شیانو انسان بچ کیږي، صحیح عقیده او صحیح اعمال. د صحیح عقیده مدار دا په توحید دی. ګوره اصول د عقاید 3 دي کنه، توحید، رسالت او قیامت. خدا د قیامت ذکر الله د امدې د پاره کوي چې ته شرک پرېږده، الله واحد لا شریک وګڼه. دا د رسالت بیانم الله د دې د پاره کوي چې ته توحید ومنه، اصل مقصود توحید شو. نو عقاید بنیاد 3 شیان دي او د دې 3 بنیاد بیا د توحید دی. خیو توحید شو. او د صحیح اعمالو مدار دا په تقلید دی. توحید او تقلید دا 2 مهم شیان دي.
لدی وجنه الله پاک په سورۃ فاتحه کې ذکر کړی دي او 15 ټیمل مانځه کې موږ دا توحید او تقلید ذکر کوو توحید او تقلید بیانو دا سی وایو الحمدلله رب العالمین د دینه تر ایاک نستعین پوری توحید بیانې بیا وای اهدنا الصراط المستقیم تر ولد ضالین پوری تقلید بیانې یو توحید شو بل تقلید شو تقلید هم دې ته وای کنه چې د مقدس اشخاص پیروي وکي د یو امتی په نقش قدم لاړ شي یعنی د یو امتی پر راهنمایي کې په دین عمل وکي بس دغه ته تقلید وای نو تر ایاک نستعین پوری توحید ده او تر ولد ضالین پوری تقلید ده داسې تقلید ده اهدنا الصراط المستقیم یا الله پاک موږ ته صراط مستقیم وخایا صراط مستقیم مسکم ده صراط الذین انعمت علیهم دا د منعم علیهم لار راته وخایا منعم علیهم څوک دي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین منعم علیهم دا څلور طبقې دي نبیین دي یا الله د دوی په نقش قدم می بوزا نبیین خو موږ نه دي لیدلي نو بیا والصدیقین د صحابه په نقش قدم می بوزا خو صحابه خو موږ نه دي لیدلي والشهداء د شهدا په نقش قدم خکم ملک چې شهیدان نه نو بیا نو والصالحین د صالحین په نقش قدم روان کا صالحین څوک دي همدا مجتهدین امامان اولیاء بزرگان دغه صالحین دي کنه امام صاحب صالحو کنو کتوالحو خو صالحو امام شافعی صاحب صالحو نو ګوره اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم کې نبیین صدیقین شهدا صالحین دي د صالحینو په نقش قدم تلل همدا تقلید ده ګوره د صالحینو په نقش قدم چې زی دا تقلید محمود ده ورسته الله تقلید مضموم ذکر کوي الله پاک سوی غیر المغضوب علیهم د مغضوب علیهم په نقش قدم می بیا مغضوب علیهم څوک دي هغه چې صالحین نه په $2 خرڅيږي دا په $2 چې خرڅيږي د دوی په نقش قدم می بیا د دوالینو په نقش قدم می بیا نو ګوره دا تقلید مضموم شو هغه تقلید ممدوح ده نو موږ تقلید ممدوح کو صالحینو پس روانو دا بعضی خلک وایي چې موږ تقلید نه کوو اصل کې دوی تقلیدي مضموم کوي دا په $2 چې خرڅیږي د دوی پسې روان دي د دوی کتابونه ګوري د دوی شرحې ګوري د دوی بیانونه اوري دا هم دوی رهنمایي کوي ګوره په دې نیم کې الله تقلید ذکر کړو او عجیبه نکته ده کله خلک اعتراض کوي وایي دا د تقلید لفظ خو قرآن کې نشته نو تقلید هم اهم دی خو توحید هم اهم دی نو دا د توحید لفظ خو قرآن کې نشته دا دوه شیان سورۃ فاتحه کې شته خو الفاظ یې نشته نه د توحید لفظ شته نه د تقلید لفظ شته معناګانې د دواړو شته تر ایاک نستعین پورې د توحید معنا ده او تر ولد ضالین پورې د تقلید معنا ده معناګانې د دواړو شته د توحید معنا هم پکې شته او د تقلید معنا هم پکې شته نو موږ به د ځان نه توحیدیان هم جوړو تقلیدیان به هم جوړو څوک چې توحیدیان نه هغه نیمه سورۃ فاتحه نه مني او څوک چې تقلیدیان نه هغه هم نیمه سورۃ فاتحه نه مني یو بل نقطه درته ذکر کوم په دې فاتحه کې دوه ډلې دي یو د فاتحې خلف الامام والا دي هغه نیمه سورۃ فاتحه نه مني یو د فاتحې علی الطعام والا دي هغوی نیمه سورۃ فاتحه نه مني پیژنئ خو طالبان خو پیژنئ خو د عوام ورونو دپاره به نومونه والم فاتحه خلف الامام والا وابیان دي دوی وایي موږ توحیدیان یو خو تقلیدیان نه دي وایي تقلید نه منو نو نیمه سورۃ فاتحه نه مني وابیان وای توحیدیان یو حقیقت کې خو نه دي خو دوی په خوله وای موږ توحیدیان یو خنیمه سورۃ فاتحه منو خو دا نیمه نوره چې تقلید پکې ذکر شوی دا نه مني نو توحیدیان دي خو تقلیدیان نه دي او دا د فاتحې علی الطعام والا فاتحې علی الطعام والا خو پیژنې دا د شنو پټګۍ والا بریلیان چې ورته وای دیګ پوښ شي ور باندې په سر ودرېږي او سورۃ فاتحه په هغې تلاوت کوي دا فاتحه علی الطعام والا دوی بیا تقلید منی خدا توحید نه منی ایاک نستعین نه منی الله په قرآن کریم کې سوی ایاک نستعین یا الله خاص تانه امداد غواړو دوی وای منګه د غیر الله نه غواړو څنګه غیر الله نه غواړو ایاک نستعین په شرع قید کې مونږ وایو خالق الله دې کاسب عبد دې خلق څه ته وای کسب څه ته وای یو فرق دا دی چې خلق کې اسباب نه او په کسب کې اسبابي خلق الله ته منسوبيږي نو ګوره اسباب چې خلق الله ته منسوبيږي نو د الله افعال اسباب نه لري کسب عبد ته منسوبيږي نو د عبد هر څه سبب لري عبد چې هر څه کوي سبب لري
ځکه عبد کاسب دی او کسب سبب لري نو عبد چې هر څه کوي دا به سبب لري نو د عبد نه چې کوم شی غواړي د اسبابو والا شی به ترې نه غواړي چې ما تحت الاسبابي چې اسباب لري او د الله نه چې کوم شی غواړي ما فوق الاسباب چې اسباب نه لري دوی دا دواړه د غیر الله نه غواړي چې دواړه د غیر الله نه غواړي نو دغه د فاتحې علی الطعام والا دي نو ګوره دوی نیمه سورت فاتحه نه مني یعنی هغه توحید حصه نه مني هغه د تقلید حصه مني نو عرض می داو چې توحید او تقلید دا دواړه ډیر اهم شیان دي تقلید چې دی بغیر د تقلید نه د دین په یو جزم ته عمل نشي کولی ګوره په دې مدرسه کې به حافظانو سبق ویلی په سبق کې به استاد ورته ویلی چې ووایه اول ماشوم ته الحمد الف لام زر ال حمیم زر حم دال پیش دو الحمد نو که دا ماشوم ورته ووایي چې زه خو الف لام زر ال نه وایم زه وایم الف لام زر ال یا وایم الف لام پیش اول الف لام زر ال نه وایم ال نه وایم ال وایم یا اول وایم استاد ته وایي دلیل راته پیش کا چې دا ال دی ال او اول نه دی دلیل پیش کا استاد به ورته وایي چې دلته همداسې لیکلي که نه دلته زور ور باندې لیکلی دی الحمد په دې حمزه زور لیکلی دی یا به ورته وایي چې دلته داسې لیکلي یا به ورته وایي چې سیبوی دا قانون ویلی دی چې حمزه ابتدایه ده وصلیه ده دا مفتوحه ای سیبوی دا قانون ویلی دی یا دلته دا زور لیکلی دی نو که هغه طالب ورته وایي چې د سیبوی په نقش قدم تلل خو تقلید دی او ته خو تقلید ته شرک وایي او یا دلته چې لیکلی دا خو حجاج لیکلی او د حجاج په نقش قدم خو تلل تقلید دی نو دا زور خو ته ماته په تقلید ثابته ماته په قرآن او حدیث ثابت کا نو دا به فبهت الذي کفر شي نو د دین د ابتدا د تقلید نه ده همدا یا به د سیبوی تقلید پکې کې او یا به پکې د حجاج تقلید کې حجاج داسې لیکلی یا د سیبوی دا قانون دی د امتی دغه قانون دی د دین اول جز ګوره دا تقلید دی او تقلید نه بغیر ګوره په دین د عمل کولو دوه طریقې دي که نه یو تحقیق بل تقلید اوس بیادبي دي ما فی میتیازې به درغلي وي نو د میتیازو په سنت طریقه د کولو دوه طریقې دي یو دا چې راشي او هغه صاحب ته ووایي چې ماته د میتیازو سنت طریقه وښیه هغه به درته لنډ په دوه الفاظو کې وښیي لاړې میتیازې به وکړي خبره به ختمه شي دا د تقلید طریقه شو او د تحقیق چې میتیازې په سنت طریقه څنګه وکم نو اول به د الحمد نه تر ورناسه پورې قرآن تلاوت کړي چې دلته د میتیازو طریقه څنګه ده چې دلته میلاو نشي بیا به حدیث تلاوت کړي احادیثو کې به بیا سند پیدا کړي او د سند تحقیق به کوي نو میتیازې به درنه پرتوک کیتلی نو تحقیق باندې به میتیازې درنه پرتوک کې لاړ شي یو میتیازې بې تقلیده نشي کولی په دین اسانه دی خو د عمل کولو دا دوه طریقې دي ښه طریقه دا تقلید دی د تقلید مونږ ته اسانه کړی دی نو دا فتنې دي دا غلطې فتنې الله پاک دې مونږ ته صحیح اعمال او صحیح عقاید په نصیب کړي که تیز کلامي شوي د مشایخو او د استادانو نه معافي غواړم واخر دعوانا الحمدلله